مونږ جیلونو ته هم تیار یو د جیلونو نه هم نه یېرېږو لیکن دا فیصله مونږ نه منو په هېڅ قیمت یې نه منو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو زه د پریس کلب والا صدر او د هغوی د ملګرو شکریه ادا کوو. بیا خاص کر زه د خپلو خوږو وروڼو شکریه ادا کوو. دا یو داسې مسله ده چې دا زموږ ټولو سره تعلق ساتي. دا څه سیاسي مسله نه ده، زموږ د بلکل هغه د کور مسله ده. موږ ټول زمیندار یو، څوک لږ څوک ډېر. او دا تماکو داسې فصل دی چې دا 2-3 کاله زمینداره د ځان یې د قرضونو نه خلاص کړه چې په چا قرض و. زمینداره د ځانو ډېر سا واخسته، که کم خرڅونه شي خرڅونه یې راوګرځول، ډېر لوی فایده دا څو کاله وشوه. نو نه پوهېږو چې دا یو محکمه را پیدا شوې ده. تاسو دا نوم ولیکه که نه جي؟ نو دی اوس دا ټوبیکو بورډ ختم کړ. ټوبیکو بورډ داسې دی مسلم خان چې دا لکه مطلب دا چې لکه د یو لکه مثلا زموږ د باروم کابینه یا صدر، نو چې دا نی که نه یو وکیل به یو خوا منډوي، بل وکیل به بل خوا منډوي، څوک به یو څه کوي، څوک به بل څه کوي. که څوک غلط کار کوي څوک تپوس نه کوي. که څوک نو دا ټوبیکو بورډ چې دا د کمپنو د پاسه یو دغه و چیک و چې وایي دا چل به نه کوی، دا چل به نه کوی، دا چل به نه کوی. باقي چې کله به هله ګوله شوه نو په جنډۍ کې د ټوبیکو بورډ دفتر و. لکه هر ځای کې پېښور کې کوم جنډۍ کې هم دی. نو موږ پروز حالت ته بیا لاړو، نو ټول زمیندار وو او هغوی ته ما مطالبې پیش کړې. زموږ مطالبې ومنلې. بیا کمپنو ته وویې چې وایي د زمیندارو سره به زیاتې نه کوئ او چې دوی به پوره د دې مال دغه کوئ، لکه صحیح قیمت په دوی له ورکوئ. نو هغه ډېر ښکلی کال وچلېد. د دې نه مخکې کال هم ښه وچلېد. خو اوس نه پوهېږو چې دا څه سازش دی او د چا سازش دی چې دا خاص کر زمونږ دا صوبه او خصوصا مردان ضلع او صوابۍ ضلع، دا 2 ضلعې خو داسې فټ پشي که نه. زه وایم چې پرون ما ته یو ښه لوی خان ووی که نه چې ښه ډېره ځمکه ده. ما ته ویې دا به څه چل کېږي، مونږ خو به د ځمکو خرڅولو ته جوړ شو. لکه نور فصلونه دونه پیسې نه کوي، لکه ګني شو یا غنم شو یا جوار شو، هغې له زمونږ هغه د کور هغه ټکه پکه برابروي. او دا تماکو یو داسې فصل و چې لکه زمیندار یې په وینه کې کړه. د دوی ډېر ضرورتونه دا 2-3 کاله برابر شو. نو هغه اوس دا یو کمپني راوتې ده او مونږ دا کمپني که هر څه نومې دی خو مونږ حکومت ته دا وایو، که مرکزي دی او که صوبایي حکومت دی چې بهی دا فوري دا فیصله واپس والی، فوري والی. که نه څنګه چې دغه د کسانانو د اسلام آباد د در نه اعلان کړی دی، مونږ هم د خپل وکیلانو ته منت زاري وکړو، دوی ته به اپیل وکړو چې بهی مونږ هم د خلکو سره شامل یو. نو انشاءالله چې زمونږ د زمیندارو سره د کسانانو سره مکمل تعاون دی، که د صوابۍ دي که د مردان دي، چې دوی څه کوي زموږ سره مکمل په هغې کې ملګرتیا ده. او د وکیلانو د طرف نه که خیر وي که څه وي نو مونږ به هغه کوو انشاءالله. او مونږ بیا صوبایي او قومي حکومت ته مطالبه کوو چې وایي فوري ګورې دا سید والی. که ما مو نه غسته د وکیلانو زور هم تاسو ته پته ده. د وکیلانو د خدای فضل دی، لوی لوی خلکو سره مقابله کړې ده، لوی لوی مارشل لا ایډمنسټریټر سره مقابله کړې ده. او انشاءالله مونږ کریم خان زموږ سره ناست دي، مونږ به عدالتي او قانوني دغه هم جایزه والو. چېرې د دې خلاف مونږ عدالتي څه کولی شو، نو که دې خلاف عدالتي څه کیدی شي نو انشاءالله مونږ به ځان سره د هایکورټ وکیلان هم ملګري کړو. دلته زموږ ښه تکړه قابلان وکیلان په تغبۍ کې هم شته، په مردان کې هم شته. او مونږ یو د وکیلانو یو لیګل کمیټي جوړه کړو انشاءالله چې مونږ به عدالت ته هم ځو که خیر وي. نو مونږ دا یو څو خبرې وې تاسو په خدمت کې مو پیش کړې چې دا لکه یو ډېر لوی تباهۍ چا ګزارو کو په مونږ باندې، که په دې کې دار چا سازشي. زه به یو خبره شاید سر چا وکړه چېرې چونکې پنجاب کې د تماکو نشته، زموږ په دې صوبه کې دي. او زموږ په دې صوبه کې په 2 ضلعو کې خاص کړی دي، مردان ضلع، صوابۍ ضلع. اوس په سوات کې هم شروع شو او په نوښار کې دغه ځایونو کې هم شروع شو. لیکن دا 2 ضلعې چې دي که نه دې کې 100% تماکو دغه دی. نو زه وایم چې دا د پښتنو باندې یو ګزار دی، خصوصا په پښتنو یو ګزار دی. خو دوی ته پښتانه نه معلوم، مونږ به سر قربان کو خپل، خو مطلب یې د خپل د عزت نشو قربانولی.
په دې کې زموږ عزت دی، په دې پیشه کې زموږ عزت دی. دا یو ډېر پیغمبري پیشه ده او موږ په دې کې هېڅ قسم دغه نه منو. موږ به هر طرف ته ځو که خیر وي، هم به قانوني دغه جنګ کوو، هم به سیاسي پاټو ته وایو، خپلو مشرانو ته به انشاءالله موږ به انشاءالله دې کې زموږ ANP زموږ مشران هغوی ته به موږ ووایو چې بھائی دغه شان مسله ده، موږ سره ودرېږئ. نورو پاټووالو ته وي تاسو خپلو پاټووالو ته ووایئ انشاءالله که خیر وي چې موږ به د هفته کې خاص یو لایحه عمل جوړ کړو انشاءالله، او د وکیلانو کې هم یو کمیټي که خیر جوړه کړو چې موږ لیګل څه کولی شو، او د پاټو سره هم که خیر وي موږ خپل رابطه ساتو. بسم الله الرحمن الرحیم. د تغبې د پریس کلب د میډیا ملګرو او ما سره راغلي نور زموږ مشران ملګري قمر زمان خان، نواز خان، کلیم خان، یو ټولو شکریه ادا کوم. زه خپله چونکې د ملګري وکیلانو صدر یم او کوم چې تفصیلا قمر زمان خان او نواز خان د دې ایشو خبرې وکړې، نو زه ریپیټیشن کول نه غواړم، خو چونکې زمونږ عوامي نیشنل پارټي د دې صوبې د وسایلو د دې صوبې د ترقۍ د دې د تعلیم عمده خبره کوي او موږ لګیا وو خپلو عوامو ته چغې وو، بار بار ویو. نو دغه شان د کوم مسله چې راغلې ده د زمونږ د دې پښتونخوا هم په دې بیلټ کې په مردان او په صوابۍ کې چې د تماکو کم پیداوار کیږي، نو واقعي چې دا هم د دې صوبې وسایل دي او دوی سره دا په یو طریقه باندې دا یو گیم کیږي. نو مونږ زه خپله د ملګري وکیلانو د صدر په حیثیت دوی ته پوره تعاون کولو او ورکولو هغه کوم چې مونږ به ورسره بالکل ولاړ یو. زمونږ صوبایي چې څومره ملګري وکیلانو څومره تنظیم دی او څومره غړي دي یا صوبایي کابینه ده، نو انشاءالله هغوی به م ورسره ولاړي او زه هغوی ته به م خواست کوم او زمونږ پارټي چې ده نو زه به دا خبره مخکې بوځم. نو انشاءالله مونږ خو دغه شان د دې صوبې د وسایلو خبره کوو او کوشش به کوو چې یاره نور څومره پولیټیکل پارټۍ دي او دلته مونږ سره نور فورمز دي، چونکې مونږ خو وکیلان یو، خو بهر کیف د دې علاقې زمیندار هم یو او د علاقې خلک یو، چونکې وکیلان د دې معاشرې یو مغز وي او یو منظمه یو دغه طریقې سره یو اواز رسولی شي. نو انشاءالله مونږ به ورسره خپل تعاون جاري ساتو او مونږ وکیلان یو خو مونږ زمیندار یو د دې علاقې او د دې صوبې د وسایلو او د دې تپوس به مونږ کوو او دا اواز به مخکې بوځو. ډېره مننه، شکریه.